أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا دلتنا بیان د توحید گئی او دا د دې حصے دویم باب ذکر گئی او بدی باب کی اول دعوی نو بدی صورت کی دویم ځلبانه دعوت توحید هغه ذکر کیږي. اول دعوی الله لا اله الا هو. اس دیزے کی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو دا دویم دعوت پا توحید باندے اور دعوت توحید ذکر کی خسرد دلائلنا نو دلتا پا توحید باندے اول دلیل نقلی ذکر کی اغد کتب سابقہ اور دویم دلیل نقلی هغه د ملائکو او دریم دلیل نقلی هغه د انبیاء سابقینو او دا غي د منونکو علماء ربانیینو دا غي ذکر وکړي. شهید الله گواہی کړي دا الله پدې خبره انه چی بے شک شان دادے لا الہ الا ہوا چی نشت دے لائق او حقدار دے عبادت مگر صرف دغ یو اللہ دے. نو علماء لکلی دی کسوک تبوسو کی چې د ټولو نه لوی د شهادت آیات کم یو دی. علما ذکر کوي د ټولو نه لوی د شهادت آیات په قران کریم کې هغه دی او د شهید علما ډېر معنی کړي دي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په مدارج السالکین کې د شهیدا غني معنی کړي دي. وای شهیدا په معنا د قال سره راضي، شهید پمانه د حکم سره راضی او شهید پمانه د قضا سره راضی او شهید پمانه د بیان سره راضی او شهید پمانه د اعلم سره راضی او شهید پمانه د اخبار سره راضی. نو امام مجاهد معنا کوي په قال سره د شهیدا وای فرمایلی دی الله او امام سجاج معنا کوي چی بیانا نو بیان کړی دی الله اخبارا خبر ور کړی دی الله. نو شهید الله انه لا اله الا هو گواہی کړی دا الله فیصله کړی دا الله پدې خبره انه لا اله الا هو چی نشته دے لائق او حقدار د بندګۍ مگر صرف دغه یو الله دے. نو لا معبود فی الوجود بحق الا هو معبود بر حق په وجود کې نشتا مگر یو دغه الله دے. او کنور اونې او غټي هغه خلق معبودان جوړ کړیو نو هغه ټول معبود باطل دی.
معبود برحق صرف یو اللہ دے. نو شهد اللہ انہو لا الہ الا ہوا گواہی کڑی دا اللہ بدی خبرہ انہو ضمیر شانیہ چه بے شک شان دا دے لا الہ الا ہوا چی نشت دے لائق و حقدار دا بندگئی مگر صرف دے دے. والملائکتو دا دوین دلیلی نقلی والملائکتو او گواہی ورکڑی دا پرشتو وَأُولُو الْعِلْمِ دا پکی وَأُولُو الْعِلْمِ او خاوندانو دا علم پدیبانی گواہی ورکڑی دا. نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا اولو العلم نمراد سوک دی. دا اولو العلم نمراد اغا انبیاء علیہ السلام دی او علماء کرام دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا اہل علم شہادت اللہ دا خپل ځان سره ذکر کو. نو دا اہل علم و دا علماء دا پارا دیر لوی شرف دے او دا غی دا پارا دا دیر لوی فضیلت دے. او اللہ جل جلالو رنبے دا توحید اغا اعلان رنبے پخپلا باندے گئی ټولو کې لویه گواہی هغه د توحید گواہی ورکول. نو باغی کې لومبه الله خپل ځان ذکر کړی دی او بیا یې ملائک ذکر کړی دي او دریم نمبر کې علما ذکر کړی دي. نو د دینا د علم مقام هغه معلوم شي چې علم دا ډیر لوی سیز دی. ډیر لوی سیز خو په دې باندې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د پاره د علم د پاره د زیادت سوال کړي دي. قرآن وی وقر رب زدنی علما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رب د سوال کوي اے اللہ سما په علم کې نور زیادت پیدا کا. نو علم او د دې مقام دا ډیر اوچت دی. نو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ او گواہی ورکڑی دا پرشتو وَأُولُو الْعِلْمِ دا دریم دلیلی نقلی او خاوندانو دا علم قائما بالقسط پدا سی حال کی چی محکم بعدل او انصاب سردی. دا قائما دا بدل لے دا شہید اللہ کی دا الاسم اللہ نا او تفسیر مدارک مانا دا سکی قائما بالقسط اے مقیم للعدل قائم کون کے دے عدل لرا. قائما بالقسط پدا سی حال کی چی محکم فعدل او انصاب سردے. نو لا الہ الا ہوا دا بیا تکرار. نو تکرار د تاکید د پارا ذکر شو چې لا الہ او دا نتیجه هم دا پس د دلایلونا دلایل ذکر شو دا غینه پس بیا نتیجه راوتا چې ګوره لا الہ الا هو نشته دی لایق نشته دی خالق نشته دی مالک صرف دغه یو الله دی. حاجت روا بل سوک نشته مشکل کشا بل سوک نشتے. نو لا الہ الا ہوا نشتا لائق د عبادت ہی سو الا ہوا سیوا د دغه اللہ نا یو دغه اللہ دے د عبادت لائق. اولی العزیزو زکا دے زورور دے الحکیم او خاوند حکمت دے. علماء ذکر کئی چې دا آیات د علماء په فضیلت کې د ټولو نه لوی آیات دی او دا هغه آیات مبارکه دی. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے روایت دی چې د خانه کعبه نه چار چاپیرا 380 بوتانو خو چې کله دا آیات کریمه نازل شاه ټول بوتان را پریوتل. دا آغا آیات کریمه دے
چې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وی چې کوم سړی د فرض مزنبس آیات الکرسی وی او هغه پسې دا شهید الله انه لا اله الا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم تر دې پورې دا وی او بیا ورپسې قل اللهم د بغیر حساب پورې دا دو آیاتونه وی الله جل جلاله په د ټول ګناهونه معاف کړي جنت ته به داخل کړي او الله به هویا حاجتونه پوره کړي امام قرطبی رحمت الله علیه دا حضرت انس رضی الله عنه روایت نقل کړي چې څوک دا آیات شهید الله په وخت د ود کېدو کې دا وایي سټه مود کېږي او دا آیات کریمه وایي او یا سره فرشتي پیدا شي د قیامت پورې د لپاره د مغفرت سوالونه کوي دا ډېر لوی د فضیلت والا آیات دی ان الدین عند الله الاسلام بیشک مقبول او وخدین بنست الله الاسلام صرف اسلام دے صرف اسلام نو مخ کی آیات کی د لا اله الا الله اغا ثابت شوا چې شهادت خاصه نو په دې آیات کې داغي نوم ذکر کوي چې ګوره هغه اسلام دی د اسلام لغوي معنی علما ذکر کوي چې فرمان برداری د تابعداري ده سر الله ته ټټول او دک شانته هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه ټول مسلمانان راغلي دي لکه ابراهيم عليه السلام بارک راضي اسلمت لرب العالمین او نجات هغه ګوره صرف په اسلام کې دی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه سوق چې د اسلام نه علاوه بل دین لټي او بل اسلام هغه لټي نو هغه الله تعالی قبول نه دی نو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او دغه شان شپږم سپاره کې راځي اليوم اكملت لكم دينكم الله وینن رس ما مکمل کستا شو د پار دین ستاسو ورضيت لكم الاسلام دينا او حکم کستا شو د پار اسلام دینو نو د اسلام لغوي معنی هغه پرمن برداری ده او دک شانتی نجات هغه صرف او صرف په اسلام کې دی او د هر نبی دا غي چې راغلي دي نو په هر دور کې چې پیغمبر راغلي دي هغه حق نبی او داغه کلمه حق وا او مختلف د لا اله الا الله سره بدا صفت لګیدو لکه د آدم علی السلام کلمه وا لا اله الا الله آدم صفی الله او د نوح علیہ السلام کلمه ولا اله الا الله نوح نجی الله او د ابراهیم علیہ السلام کلمه ولا اله الا الله ابراهیم خلیل الله موسی علیہ السلام کلمه ولا اله الا الله موسی کلیم الله عیسی علیہ السلام کلمه ولا اله الا الله عیسی روح الله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې دا وی نو بس هغه ته نجات ملو شو ان الدین عند الله الاسلام بیشک مقبول دین پنځد الله صرف اسلام دی ومختلف الذين او اختلاف نه دی کړي هغه کسانو اوتل کتابا چې ورکړې شوی او هغه ته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رستو دا غنه چې راغلی او دوی ته علم انو دا اختلاف د صد وجنو نو قران دا غي وجه ذکر کړي چې دا اختلاف باغیم بینهم صد نور سوجه نه دی کړي مگر صرف د وجه د صدنا صرف د بغض او د حسد د وجنا بینهم پمینس د دوی کی او د دې اس علاج نشته د صد او د حسدونو او د بغضونو د دې علاج
زر حساب کون کے دے یعنی قیامت بزر راشی با الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك دوام العافيه ودوام العافيه وحسن العافيه اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث الا زمن ومواقع صغيرا كبيرا مختارا تشفي ودرزي طول ومواقع او الا پاک سرور مسلمانان دی اللہ پاک دا طول گناہوں معاف کے اللہ منطور تا کامل ہدایت نصیب کے تمام عالم تا کامل ہدایت نصیب کے اللہ سمر بیماران دی کوروں کے اسپتالوں کے اللہ طول دا شفاء کاملہ عاجلہ مستقر نصیب کے اللہ سکم دا دنیا نے ایمان پا حالت کی تلی دی اللہ قبور منور معطر کے اللہ جنت الفردوس کے والا درجات ورکے اللہ زمون د ټول مسائل پریشانای ته ختمې کې الله حاجات مو د خپل در نه پوره کې ځان نه علاوه بل چاته مو محتاج کې او الله پاک په موږ د خیر او د رحمت د اوبو باران راوړي او الله پاک زمون یا الله پاک ټول حاجتونه ته پوره کې او الله علیم بذات الصدور ذات ته په دې مجمع کې د چا یا الله پاک سه حاجتونه دی الله ته ولا پوره کې او الله د چا اولاد نشته نه کمنا صالح اولاد ورکي الله چاته دی ورکړي د مور خپل تابعدار د مور خپل دستر او اخواله جوړ کړي الله مون ټول ناراضي شي چې راضي شي بیا ناراضه بشي سو ور راضي شي نه غي پورې مرګ مراواله الله چې مرګ راولي مرګ مو د شهادت نصیب کړي د مرګ وخت